اوس راځو مونږه اسم فاعل له. د اسم فاعل ګردان دی قائل، قائلان، قائلون. دا د اسم فاعل مشهور صيغې دي. قولة، قوال، قيل، قول، قولاء، قولان، قيال، قوول، أقوال. قائلة، قائلتان، قائلات، قوائل، قيل، قويل او قويلة. لومبه خو د کتاب کې بتاسو ته په نظر باندې راځي د اسم فاعل چې دا کومې مشهور شپږ صيغې دي. قائل، قائلان، قائلون، قائلة، قائلتان، قائلات. صاحب کې په دې باندې دا کوم لکيري هم وهلې شوې دي. نو په دې ټولو کې د قائل قانون مخکې مونږ ذکر کړو هغه پکې جاری شوی دی او هغه داو چې کله د الف فاعل نه یعنی چې یو کلمه د فاعلون په وزن باندې وي او تدغه الف نه وروستو واو راغلی وي یا راغلی وي نو دغه واو او یا په حمزه سره بدلول واجب دي. نو دا په اصل کې و قاولون، قاولان، قاولون، قاولة، قاولتان، قاولات. نو د الف فاعل نه وروستو واو راغلی دی نو تدغه قانون د وجنه د موږ په حمزه سره بدل کو. نو قائل، قائلان، قائلون. بیا د قولة، قوال، قيل. نو په دې کې هم وسو قانون جاری شوی دی ځکه چې دا په اصل کې دی قولون نو دا وو بیا په یا سره بدلل شوی دی او دا قانون دا دی چې کله واو د اجوف د اغي جمع د عین کلمې په مقابله کې وي چې کومه جمع د فعل په وزن باندې وي نو دا واو په یا سره بدلول واجب دي. نو دا قیلون دا دو فعل په وزن باندې دی نو دا په اصل کې وو قولون نو وو واقع شوی دی د اجوف د اغي نو وو واقع شوی دی د اجوف د جمع په اغي عین کلمې په مقابله کې کومه جمع چې د فعل په وزن باندې دا لہذا دغه وو د موږ په یا سره بدل کو نو د قولون قیلون جوړ شو. قولة، قوال، قيل، قول، قولاء، قولان او قيال. نو دلته هم تاسو وګورئ د وو په ځای باندې یا راغله نو دلته هم قانون جاری شوی دی او هغه قانون دا دی چې کله په اجوف کې د وو نه په مخ کې حرف باندې کسره وي نو په درې ځایونو کې د واو په یا سره بدلول واجب دي. چې کله په اجوف کې د واو نه په مخ کې حرف باندې کسره وي زیر وي نو په درې ځایونو کې د واو په یا سره بدلول واجب دي. په دغه درې ځایونو کې یو ځای دا دی چې کله واو د جمع د عین کلمې په مقابله کې وي خو شرط ولدا دی چې تدغه جمع کم مفرد دی پاغي کې قانون جاری شوی وي. چې کله واو د جمع د عین کلمې په مقابله کې وي نو دغه واو د به مونږ په یا سره بدلو خو شرط ولدا دی چې تدغه جمع کم مفرد دی کم واحد دی پاغي کې قانون دا جاری شوی وي. نو قیال د اصل قوال نو دا جمع ده او تدې جمع په عین کلمې په مقابله کې وو واقع شوی دی تدین مخکې حرف مکسور دی او تدې جمع چې کم واحد دی قائلون نو پاغي کې هم قانون جاری شوی دی ځکه چې هغه په اصل کې دی قاولون لہذا تدې وو په یا سره بدلول واجب دی. نو د قوالون نه جوړ شو قیالون. قیال، قوول، اقوال، قائلة، قائلتان، قائلات، قوائل. دا په اصل کې دی قواولو قواولو دا دویم کم واو دی نو دغه واو دا په یا سره په حمزه سره بدل شوی دی د شرائف قانون د وجنه. د شرائف قانون دغه خلاصه دا ده چې هر هغه حرف علت یعنی هر هغه واو او یا چې هغه د الف مفاعل نه وروسته واقع وي. الف مفاعل مطلب دا دی چې کلمه د مفاعلو په وزن باندې وي نو د مفاعلو کم الف دی چې تدین وروسته وي. هر هغه حرف علت یعنی هر هغه واو او یا چې هغه د الف مفاعل نه وروسته واقع وي نو کچری دغه واو دا اصلي وي دغه حرف علت دا اصلي وي
نو کچری تدغی الف نه مخکی بل حرف علتو نو بیا تدی واو په حمزه سره بدلول دا واجب دی چې کله واو واقع وي کله واو او یا یعنی حرف علت واقع وي د الف مفاعل نه رستو او دغه حرف علت اصلي وي نو دا بیا مونږه د حمزه سره ال بدلو چې کله تدی الف نه مخکې هم حرف علت وي لکه پدی قوائلو کې نو دا په اصل کې دی قواویلو د مفاعلو په وزن باندې نو د الف مفاعل نه رستو وو واقع شوی دی دغه وو اصلي دی نو تدیر لپاره وس شرط دا دی چې د الف نه مخکې هم حرف علت موجود وي او په دې کلمه کې موجود دی لہذا تدی وو په حمزه سره بدلول دا واجب دی او کچری دغه وو د الف مفاعل نه چې روستو کم وو دی دا اصلي وي خو د الف مفاعل نه مخکې چې کم وو دی کچری د الف مفاعل نه مخکې وو نو نو دغه واو د بیا مونږه په حمزه سره نه بدلو لکه څنګه چې مونږه په اسم علی کې ویلو مقاولو نو په مقاولو کې دا قانون نه جاری کیږي اگر چې وو واقع شوی دی د الف مفاعل نه روستو خو دغه وو چونکه اصلي دی نو تدې لپاره شرط دا دی چې د الف نه مخکې هم حرف علت وي او په مقاولو کې نشته دی البته کله الف مفاعل نه رستو چې کم حرف علت واقع دی کچری دا زائد وي نو بیا په هر حالت کې په حمزه سره بدلول واجب دي خو کله الف نه مخ کې حرف علت وي او کنوي په دوه صورتونو کې دا مونږ بیا بدلول شو تدې قانون یو ځل بیا خلاصه بیانومه چې هر هغه واو او یا چې هغه د الف مفاعل نه رستو واقع وي نو کچری دغه واو او یا اصلي وي یعنی د فا عین او د لام کلمې په مقابله کې وي نو تدی په حمزه سره ال بدلول واجب دي چې کله تدی الف مفاعل نه رس مخکې هم حرف علت وي لکه په د قواویلو کې چې څنګه ده او کچری دغه الف مفاعل نه رستو چې کم حرف علت ده کدا زائد وي نو بیا په هر حالت کې تدی په حمزه سره بدلول واجب دي خو کده الف نه مخکې حرف علت وي او کنه وي نو په دې قوائلو دا پاسه کې د قواویلو نو دغه د شرائف ولا قانون دا په دې کې جاری شوی دی بل صيغه د قیل نو دا مونږه ته دې په باره کې قانون ذکر کو چې وو واقع شوی دی د داسې جمع د عین کلمې په مقابله کې کما جمع چې د فعال په وزن ده لہذا دا مونږه په یا سره بدل کو او قویل او قویلۃ د پدې دواړو کې د سید والا قانون جاری شوی دی قویل په اصل کې دی قویل او قویلۃ په اصل کې دی قویلۃ نو وو او یا دواړه یو ځای جمع شوی دي لومبه پکې ساکن دی لہذا وو مونږه یا کړه او یا په یا کې ادغام کړه نو د قویل او د قویلۃ نه جوړ شو قویل او قویلۃ نو پورا گردان شو د اسم فاعل قائل قائلان قائلون قولة قوال قيل قول قولاء قولان قيال قول أقوال قائلة قائلتان قائلات قوائل قيل قويل أو قويلة اوس راځو مونږه د اسم مفعول گردان لا مقول مقولان مقولون مقولة مقولتان مقولات دا د اسم مفعول چې کوم مشهور شپږ صيغې دي نو هغه دي او په دې کې د یقول تقول والا قانون جاری شوی دی کوم چې مونږه په مضارع کې هم جاری کړو ځکه چې دا په اصل کې دی مقول مقولان مقولون مقولة مقولتان مقولات مفعول مفعولان په دغه وزن باندې نو دا وو دا کومه زمه ده دا مونږ په دې ټولو کې قاف لا ورکړه نو مونږ سره جوړ شو مقول مقولان مقولون مقولة مقولتان مقولات نو دلته وسو دو واونه جمع شو ځکه دا په اصل کې و مقول د مفعول په وزن باندې مونږ کو په مفعول کې 15 ټکي دي او په مقول کې سلور دي نو دینه دا خبر معلومیږي چې دلته بل یو بل هم واو نو چې کله مونږ ته د وو حرکت زمیله ورکو
نو بیا د دو واونو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله یو وو ته مونږه حذف کو نو مقول مقولان مقولون مقوله مقولتان مقولات داتې جوړ شو نو لومبه پدې کې د یقول تقول ولا قانون جاری کیږي چې کله به کې هغه مونږه جاری کو د وو حرکت مونږه قافله ورکو نو بیا پدې کې د التقاء د ساکنین قانون دا پدې کې جاری کیږي بیا د مقاویل د خپل اصل باندې دی مقیل او مقیلة نو دا په اصل کې د مقیویل او مقیویلة دغه د سید ولا قانون دا پکې جاری شوی دی وس لام تاکید بانون تاکید ثقيله تدی گردان نو دا د ليقولن ليقولان ليقولن نو پدې کې مونږه هغه د صحیح کې کوم قانون مونږه ذکر کړو چې کله مونږه لام تاکید بانون تاکید ثقيله جوړو نو په شروع کې به مونږه لام مفتوح راوړو او نون تاکید ثقيله دا په ټولو صيغو کې راځي البته د مضارع په کومو 15 صيغو په اخر کې پیش ته دغه پیش دله مونږه زبر ورکو او په کومو وو صيغو کې نون اعرابي دا هغه نون اعرابي وته ورځو د جمع مذکر غایب جمع مذکر حاضر صيغې نه با د نون ثقيله سره به مونږه وو ورځو او د واحد مؤنث حاضر صيغې نه با یا غرزو او په دو صيغو کې به مونږه عمل نکو نور چې د مضارع معلوم کم گردانو د څنګه د یقول تقول گردان مونږه ذکر کړو نو هغه شانته گردان دی پکې او هغه قوانین د دلته هم جاری شوی دي نو گردان دی ليقولن ليقولان ليقولن ليقولن نو دا اصل کې ليقولون نو نونم ته غورځیدل دي او د لام نه وروسته چې کوم وو دي دام ته غورځیدل دي لا یقولن لتقولن لتقولان ليقولنان لتقولن لتقولان لتقولن لتقولن لتقولان لتقولنان لاقولن لنقولن وسو د مجهول گردان په صفحه نمبر 170 مستقبل مجهول لام تاکید بانون تاکید ثقيله ليقالن ليقالان ليقالن لتقالن لتقالان او ليقلنان ليقلنان لتقالن لتقالان لتقالن لتقالن لتقالان او لتقلنان لأقالن لنقالن بیا تدینه دو ثقيلي صيغه د خفيفي صيغه دي چې په کومو صيغو کې د ثقيلي په کومو صيغو کې الف نو دا غنه به د خفيفي صيغه ناراضي نو د خفيفي پکې اته صيغه دي نو لا يقولن لا يقولن لتقولن 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 لاقولن لنقولن او بیا تدینه دو د مجهولنا د خفيفي صيغه لا يقالن لا يقالن لتقالن 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 لأقالن لنقالن ان شاء الله تعالی آینده درس به مونږه د نفي جهت بلم او تدین علاوه چې نور کم گردانونه دي نو دغه گردانونه به مونږه ذکر کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين